ايش هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. پرون سبق کې منګه جدا الله پاک د پاره چې کوم صفات سلبیه دي هغه بیان شروع لکه مخکې د الله پاک د پاره کوم صفات چې الله پاک ليس بعارض ولا جسم ولا جوهر، چې الله پاک عارض نه جسم نه جوهر نه وس جسم او جوهر نه لاغي ولي نه نو لاغي خبره تر اول سبق شو پرون سبق کې بدی باندې چیرې د جسم اطلاق په جوهر اطلاق سوا الله پاک باندې شو کولای ځکه دا پاس مولوسنا کې نشته ده. نو پرون موږ بیا جواب اعتراض کړو، اعتراض دا و چې لکه دې خو دا وجوب اطلاق په الله باندې کیږي، د موجود اطلاق په الله پاک باندې کیږي، د قدیم اطلاق په الله پاک باندې کیږي، دا هم پاس مولوسنا کې نشته ده په قران او په حدیث کې. نو موږ دا په اجماع سره ثابت دي او بعض کسان د دینه دا کړه چې الله جواب کړه چې الله واجب قدیم د الفاظ مترادفه دي او دا موجود چې دا د لفظ واجب د لپاره لازم دی. نو قاعده دا ده چې بشره کې ته لفظ د الله پاک لپاره ثابت نه چې کوم مرادف الفاظ دی هغه او دا چې کوم لازم دي نام د الله پاک لپاره ثابتول شي. نو موږ دا خبره خو چا کړی دا او بده خبره کې نظر ده، نظر دا چې یو خدای چې الله واجب او قدیم دا مترادف الفاظ نه دي ځکه الله تعالی دا خو ذات واجب الوجود دم دی، عالم دی الله پاک جزء حقیقي دی، عالم دی او وجوب هغه ته ویل کی واجب هغه ته ویل کی چې داغي باندې ادم ناراضي او قدیم هغه ته ویل کی چې دای ابتدا نه وي. او دویم ته یې را چې د لفظ پچا باندې دا او شو ثابت دي هغه مرادف هم ثابت دي، موږ مرادف بار ثابت دي کله پایږي نو قص شایبه ته نو قص نه عدل لګي عالم او عاقل ګره د الله پاک د پاره ځوان مترادف الفاظ دي، لیکن عالم د الله پاک د پاره ثابتول شي خو عاقل نشي ثابتول ځکه عاقل دا بند ته ویل کی قید بند او په دې کې دا معنی د نو قص موجود ده الله پاک د دې منزه دی. دریم دا چې ته چې یو لفظ کلمه ثابت کوم داغه لازم هم د الله پاک د پاره ثابتو نو دا خبر هم صحیح نه ده ځکه کته دا هم نه چې الله خالق کل شی نه دې سره بدا هم نه چې دې کوم لازم دي چې الله پاک خالق خنزیر هم دی دا خبره ده صحیح نه ده، الله پاک د نسبت لري نه کی. دا صفات د الله پاک چې موږ له سبع عرض ولا جسم ولا جوهر نو ول صفته ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعز ولا متجز ولا متركب ولا متناهٍ دا بتین نو نو الله پاک مصور هم نه، مصور نه مصور اسم مفعول باندې چې الله پاک مصور هم نه مطلب یعنی الله پاک ته شکل والا نه لري چې الله پاک ته لکه څنګه چې د انسانانو شکل له څنګه چې د سارو شکل له څنګه چې د نورو مادو شکل له کنه د شکل د الله پاک نشته نه ولی ځکه دا شکل چې کنه دا د جسم د خاصونه د الله پاک جسم نشته نه، جسم نشته نو تصویر د کوم ځای نه راغی، شکل د کوم ځای نه راغی لکه پوه شو به معنی ولا الله پاک جسم نشته، الله پاک څنګه ده دا الله پاک په ذات کې موږ دا نه شو کولای، الله پاک چې څنګه هم ده بس موږ په یقین دی پوه مصور نه بل دا کنه چې لکه دا تصویر جنین دا خاصیه شکل دا خاصه د جسم دا او جسم آیت لري پای کې طول لازم عرض راځي عمق پکې راځي کیفیت پکې راځي الله پاک پردا نشته نه دا جان الله پاک محدود هم نه لري صحت او انتها الله پاک نشته نه او معدود هم الله پاک نه لري یعنی عدد والا نه لري نه الله پاک محل د کمیات ده او نه الله پاک محل دین دا د مقادیر ده. کم هغه سیسته ویلېږي چې تقسیم قبلې کم هغه عرض ته ویلېږي چې څه قبلوي بذات تقسیم قبلوي. تاسو پر پروس کل معین الفلسفه او انتباهات مفیده دې شي پای کې ویلي چې کم او ما مخکې ویلو پر تاسو یا چی کم جنین دا په څو قسمه ده، کم هغه عرض ته ویلېږي چې بذات تقسیم قبلوي، کم بدو قسمه ده یا ته ویلېږي کم متصله بل ویلېږي کم منفصله. کم متصله دې ته ویلېږي چې هغه کله په دوو حصو کې تقسیم کړي شي نه پایږي یو حد مشترک چې دا پکې ضرور وي. کم متصله دا هغه وجود ته ویلېږي هغه عرض ته ویلېږي چې کله هغه موږ په مېن باندې تقسیم کو د په مېنس کې پکې حد مشترک راځي. حد مشترک مطلب دا دی چې د په مېنس کې یو د پوینټ دی چې دې طرف ته ما کا شان دی او هغه طرف ته ما کا شان دی لکه یو فوټ ته کنه اوګد فوټ ته فوټ
او هغه فوټ کې موږ په مینس کې یو نقطه فرض کو نو شپږ انچ یو طرف ته شو شپږ انچ بل طرف ته شو د دې ته ویل کېږي کم متصله یو ته مبدا ویل کېږي یو ته منتها ویل کېږي یو ته څه ویل کېږي مبدا او بل ته څه ویل کېږي منتها پوه شو به باندې چې کله موږ هغه په مینس باندې تقسیم کو نو په مینس کې پکې سره راځي حد مشترک راځي سبق راځي حد مشترک دایره په ضروري چې او دوه طرف ته چلندا دوه طرفونو د حد جوړيږي یو طرف ته مبتدا او بل طرف ته منتها مبدا او منتها بیا دا کم متصله په دوه قسمه باندې ده یو د کم متصله قاروزات یو د کم متصله غیر قاروزات قاروزات او غیر قاروزات چې دغه ټول اجزا یو ځای وي د قاروزات وي او یو ځای کېدل ممکن وي د قاروزات وي او چې یو ځای کېدل ممکن نه د غیر قاروزات وي چې کم متصله غیر قاروزات وي چې دا ټول هغه اجزا په یو ځای باندې جمع کیږي بلکې مختلفي داغي لکه مثال زمانه ده زمانه وخت ماضی مضارع امر دا ماضی او مضارع دا حال استقبال دا او چې کم متصله وي کم متصله لکه مخکې تاسو وی چې په مېز کې په حد مشترک دایره لپاره ضروري راتلې پکې او داغي هغه اجزا دا په جواب باندې مندل کېږي نه هغه ته چې نه دا مقدار ویل کېږي څور ته ویل کېږي مقدار او د دې مقدار به درې قسمونه دي یو طول عرض او عمق ده نو کوم یو جسم چې دسی چې پای کې طول عرض او عمق درې وانه وي نو هغه ته څه ویل کېږي هغه ته جسم وي هغه ته جسم وي کوم څه چې دسی وي چې پای کې طول عرض او عمق درې وانه نه ته څه ویل کېږي جسم چې بکم کې طول او عرض او عمق پکې نه وي نه ته سطح ویل کېږي څور ویل کېږي سطح ویل کېږي سطح اجب کم کې صرف طول وي یا به صرف عرض وي نه ته خط ویل کېږي څور ویل کېږي خط ویل کېږي لکه ګوره دا جسم دی کنه جسم دی ندی دی د اوګدواله لري د پلنواله په منځ کې پکې دا سره د جوړواله لري پوه شئ دغه شان دي سطح دا لکه ګوره دا موبایل دی په دې موبایل باندې لپاسه دا کرخه چي دا کرخه را پاس په دې باندې یا په پین باندې لپاسه یا په کتاب باندې لپاسه دې ته موږ سطح وایو ځکه یې کې طول او عرض دی او عمق پکې نشته دی نو چې دا الله پاک ذات دا نه کمی متصله لري زمانه په شان دي او نه چې نه د دسه جسم شته چې پای طول عرض او عمق دا پکې نو نه الله پاک نه کمی متصله محل له چې دا خاصه ده زمانه ده او کمی منفصله ما ویل کنه کمی منفصله مونږ نه کنه کمی منفصله دي ته وای چې هغه د سی وی چې په مینس کې کله باندې کې منګه په مینس تقسیم کو نو په مینس کې پکې حد مشترک نه راځي حد مشترک پکې حد مشترک مطلب انتسي حد چې هغه د مکه او د دوانو سره په مینس کې مشترک وي لکه عادت لکه منګه وایو 8 یا 10 منګه واخلو 10 منګه واخلو نو دا 10 چې نه په 15 باندې تقسیمېږي دا ته تقسیمې نو یا لکه 10 تا واغستو نیو طرف ته بیا 4 راځي او بل طرف ته 6 راځي خو دې ته نه تقسیموله اگر 10 یو عادت دی کنه یا 8 یو عادت واخلا 8 یو عادت واخلا نو 8 په مین باندې تقسیمېږي 8 چې ته په مین باندې تقسیمې نو ګوره لګای 4 یو طرف ته کې 4 بل طرف ته کې په مین کې چې اوسې راځي چې 8 په مین کې ها خو دې دې لپاره د عادت مشترک یا په 3 نه ولې یا 5 ولې او چې 5 او 3 نه ولې نه دا هغه مختلف حصو کې تقسیم شو په یو ځای باندې حصو باندې نه تقسیمي او کم منفصله چې دا اعداد وي سوي عدد وي عدد دې په څه مثال ہے عدد نو الله پاک چې کنه نه کمی متصله محل له او نه د کمی منفصله محل له د کمی متصله محل مقدار ده کمی متصله مقداري او الله پاک ذات نه په دې کې مقدار نه دغه مقدار د لپاره طول عرض عموم پکار ده او طول عرض عموم د خاصه د جسم دي او مخ تعویل چې الله پاک جسم نه لري او الله پاک چې د عدد هم نه لري الله پاک عدد هم ته اوس وې چیرې الله پاک واحد دی کنه د واحد اطلاق په الله پاک باندې کیږي الله پاک واحد دی واحد عدد نه لري نه واحد عدد نه لري عدد څه ته وایي عدد ویل کېږي نصف د حاشیتین وتا نصف د څه ده حاشیتین مطلب یو طرف ته بل طرف ته د چې په مې معنی کې د عدد وایي غزما 5 د 5 د مخ کې څه شری او رستو ته څه شری چې نو 4 او 6 دا چې دوانه جمع کې سره راځي او د 10 نیمه صحیح 5 اوس ته 10
نو 10 دا عدد ده د 10 نمک کې سره دي 11 او بل طرف ته دي 9 11 او 9 دا څو شي 20 شي او د 20 چینی مې کې جدا سي د زدا یو عدد ده دا شد واحد دا الله پاک د یو کنه واحد نو واحد عدد نه لري ولې د دې حاشیته نشته یو طرف ته خودیدو ده او بل طرف ته صفر ده صفر عدد نه لري لکه پوه شو مې صفر خالی ده وای خالی هغه عدد نشته چې عدد نشته نو واحد تلنده عدد نه لري او کته چې زور ته بیا مو عدد به مو وای ورته صدر غوږ ذکر نشته ها الله پاک واحد ده من حيث الوحدانيت من حيث العدد نه لري پوه شو مې معنی او الله پاک متباعث او متجزی او مترکب هم نه لري یعنی الله پاک چې کنه دا متباعث او متجزی متباعث او متجزی دي ته ویلېږي چې داغه مختلف مترکب هغه ته چې د مختلف اجزاء نه جوړ شوی دا اجزاء نه جوړ شوی نو هغه مخکې چې الله پاک مرکب نه لري ځکه چې دا یو مترکب په خپل ترکیب کې اجزاء ته محتاج وي او متجزی او متباعث یوې سي ته د مرکب یوې سي ته متجزی وي متباعث چې اجزاء یو اجزاء دوا اجزاء درې اجزاء یو جز ته متباعث او متجزی وي او په جمع نه مرکب نه الله پاک د دې پاک دی ځکه دا خاصی د جسم دی او الله پاک د پاره سنشته یا اول چې د سوزونه تر الله پاک د پاره ثابت کې نو الله پاک دې نه بیا محتاج راځي او محتاج کېدل دا ممکن علامه ده واجب علامه نه پوه شئ وګوره ولا مصور او الله پاک تصویر والا هونه لري چې دته الله پاک ته تصویر شکل ورکړل شوی دی اې دي صورت و شکل یعنی الله پاک یو صورت او شکل والا نه لري دا صورت او شکل اسان لکه مثل صورت انسان او فرس لکه انسان یو شکل له تصویر دی صورت دی یا د ساروی دی دا دغه فرس اس یا بل څه دی دا شکل او صورت الله پاک د شکل صورت نشته ولی لأن تلك من خواص الاجسام ځکه دا شکلونه او تصویرات دا د اجسام دغه نه دي خاصیتونه دي تحصل لها چې اصلي دا بواسطه الكميات والكيفيات واحاطه الحدود والنهايات چې دا حاصلېږي د په واسطه د کمیات سره کمیات دا موي کم متصله کم منفصله انا کم متصله طول عرض عمق ده او کم منفصله تعداد ده والكيفيات او کیفیت اصلي کیفیت لکه رنگونه تور رنگ سپین رنگ دا ټول خاصیت جسم دي و احاطه الحدود حدود او دا رنگ احاطه د حدود راګیرول د حدود حدونه و نهایت نو الله پاک لګي دا الله پاک محدود هونه لري او منتهی هم نه لري جننه نو جسم نه لري جسم نه لري نو د جسم شکل نشته الګه پوه شوي ولا محدود او محدود هم نه لري اې دي حد و نهایت چې هغه دا صحت ورته وي سه انتها ورته وي نه د سیم نشته ځکه حد چې د کم څه وي هغه د جسم کې جسم نه منغول د دې جسم دی دا د دې پورې دی نو الله پاک جسم نشته نو هغه محدود څنګه شو یا لکه دا ګلاس ته نو زه ما دا محدود دی ځکه د دې نه شورشه دې پورې دی ځکه چې جسم دی نو دا الله پاک جسم نشته نو محدود د کم څه نه راغی ولا معدود انا الله پاک عدد اے ذی عدد وكثرة عدد او کثرت معلوم نه يعني ليس محلا للكميات المتصله يعني نه الله پاک محل رقم متصله و به جندو کنه وسو کم څه ته وای کم هغه څه چې هغه به ذات تقسیم قبلای بیا کم په څو قسمه نه په دوا کم متصله او کم منفصله کم متصله څه ته وای چې په دوه حصو کې تقسیم کې نو به مینس کې به څه راځي حد مشترک راځي هغه متصله بیا څو قسمونه دي دوا کم دي قاروزات او غیر کم منفصله چې به مینس تقسیم کې نو به مینس کې به حد مشترک ناراضي يعني ليس محلا للكميات المتصله جننه الله پاک محل کمیات متصله کمیات متصله مثال لکه مقادیر شو مقدار طول عرض و مقواله ولا المنفصله او نه الله پاک محل رقم منفصله اکم منفصله مثال موږ سوې اعداد لکه پوه شوي وهو ظاهر ولا خبر ظاهره ده هما دا په دغه چې ظاهر نه تاسو هما تاسو ولا ولا متبعز ولا متجزن ولا متبعز اذ ابعاث الله پاک حصو علهم نه لري چې وای سیداله بلې سیداله بلې سیداله دام نه لري اي کوم سيزونه چې اخا ولا اوازن او اجزاء علهم نه لري ولی ځکه کوم څه چې حصو والا او اجزاء والا کنه دا خپل حصو ته محتاج وي صدا محتاج وي
لکه موږ د 15 حصے نه یو حصہ بل حصے د بل حصہ بل حصے د محتاج دا محتاج نه دا ممکن وي دا الله پاک نشي کوي لکه پوه شوي محتاج کېدل د وجوب منافي دي ولا مترکب منها انا الله پاک مرکب دي لري اجزاء او د ابعاضنا انا الله پاک مرکب دي لري ولې لما في كل ذلك من الاحتياج لکه په دې ټول سيزونو کې سره احتیاج له محتاجی له بګه المنافي للوجوب چې احتیاج منافي ده رسو د وجوب فما له اجزاء پس کم څه چې دایره پر اجزاء يسمى باعتبار تالف منها مترکبا نو په اعتبار د تالف د دې سره په اعتبار د رايوځ کېدو د دې سره دې ته مترکب وي او به اعتبار انحلاله اليها او په دې اعتبار سره چې دا ټوکلي ټوکلي کېدې دي نه دې ته متبعض او متجزي وي لکه مطلب یو سیز ده دا پر جمع باندې کې دې مرکب خو جدا جدا کې نو دې ته متبعض او متجزي وي ولا متناهي او نه الله پاک متناهي چې انتهای موجود وي ولې لان ذلك من صفات المقادير والاعداد دغه دا متناهي کېدل دا صفات د مقادير او د اعداد دي او مکه ته چې الله پاک مقدار هم د الله پاک د منفي او اعداد هم الله پاک دا مقدار محل هم نه او د اعداد محل هم نه لکه پوه شوي پوره ده دا واړو